الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی. د بیان کې ما د الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم نو اوریدله: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. چا چې د ماسخوتن منځ د جمع سره ادا کړو دا داسې دی گویا که دا ټوله شپه الله رب العالمین ته ودرېدلی دی او اله العالمین ته قیام اللیل کړی دی. ټوله شپې چې کوم دی منځ کړی دی، نوافل کړی دي، تهجد کړی دي. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. او څوک چې بیا د سحر منځ ته حاضر شو، د جمع منځ وکړو، سحر منځ د جمع سره وکړو، نو د دې انسان داسې دی لکه د چې گویا چې ټوله شپه الله ته ودرېدلی دی او ټوله شپې منځونه کړي دي. دا حدیث د ماسخوتن او د سحر منځ باندې د هغې په فضیلت باندې تاکید کوي او د هغې په فضیلت باندې دلالت کوي چې د ماسخوتن منځ څومره اهم دی او د سحر منځ څومره اهم دی. حال دا دی چې د ماسخوتن دا منځو چې کله سړی ادا کی د جمع سره ادا کی نو د هغې دا مقام دی چې سړی نیمه شپه قیام کړی دی، او چې د سحر منځ موږ د جمع سره ادا کړو نو د دغه حیثیت دی لکه ټوله شپه چې موږ الله ته ودرېدلي یو. او د ترمذي په روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: من شهد العشاء في جماعة كان له قیام نصف لیله، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقیام لیله. قیام لیله ټوله شپې چې کوم دی قیام کړی دی. مونږه الله تعالی دې مونږ باندې رحم وکړي. د ماسخوتن د منځو انتهایی مونږ به دې کې سستي کوو، د سستۍ مظاهره کوو، او بیا به طور خاص د سحر به دې منځ کې زما د ځوانان وروڼه چې دا ټوله شپه چې کوم دی یخي، اکثر خلک ماښام کور ته رانه شي، ما چې کم راشي د هغې سته فوراً وځي، د ماسخوتن د منځ څه پروا نشته دی. او بیا سحر چې کوم دی اذان وشي، دا ځوانان وروڼه زما د ملګري دا دقه شانتي پراته او منځ ته وشي دا لیټ 9 ساړه 9 10 بجې بیا راپاسي. نو د دغه انسان دپاره د الله نبي فرمایلی دي څوک چې د سحر منځ ونه کړي نو دا د الله د ذمې نه ګورې بری دی. او چې څوک د سحر دا منځ ادا کړي، نبي علیه السلام فرمایي رب فرمایي د دې انسان ذمهداري ما واخیسته. نو چې د کم انسان ذمهداري الله واخلي دا انسان به چرته نه ناکامه کیږي، دا انسان به چرته نه تاواني کیږي، دا انسان به چرته نه خرابېږي. او پیغمبر فرمایي چې کم انسان د سحر منځ ونه کړي رب فرمایي دا زما د ذمې نه بری دی، دا د زما ذمهداري نشته. نو چې کوم انسان باندې د الله ذمهداري نه وي، الله تعالی د هغه نه خپله مرسته خپل امداد پورته کړي، نو بیا دغه انسان ټوله ورځ په ناکامۍ کې تېرېږي، ټوله ورځ چې کوم دی بیا بې خوند دی، ټوله ورځ چې کوم دی بیا بې خیره وي، شر سره چې کوم دی بیا مخامخ وي. د سحر د لمانځې په منځ په حوالې سره د الله د نبي نه ډېر زیات روایات دي. لکه نبی علیه السلام فرمایي: لو یعلمون ما فی العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. که چېرته تاسو ته پته ولګېدله چې د ماسخوتن او د سحر به د منځ کې څومره لوی خیر دی، څومره لوی فضیلت دی، څومره لوی مقام دی، څومره لوی حیثیت دی، څومره اوچتې درجې دي د ماسخوتن او د سحر به د منځ کې، نو تاسو به د ماسخوتن د منځ ته چې کوم دی لاتوهما ولو حبوا خامخا به تاسو حاضرېږئ، اگر چې په خړپوسو ولې نه راځئ، لکه په خپاړو ولې نه راځئ، پرې خپلو زنګنان دا زنګنان په ځمکه لګوئ هم به راځئ. که چېرته تاسو ته چې کوم دی د دې د فضیلت پته ولګېدله او تاسو ته د یادې دا خبره چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي د سحر او د ماسخوتن دا منځ په چا باندې ګراني، دا چا باندې دروني. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي: لیس صلاة اثقل علی المنافقین من صلاة الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیهما لاتوهما ولو حبوا. چې په منافقینو باندې د منافقینو پیژنګلو دا ده چې په هغوی د سحر او د ماسخوتن دا منځ ډېر زیات دروني، ډېر زیات پې ګراني، ډېر زیات چې کوم دی دې ته سست کېږي، دې ته تیار نه وي، دې ته د راپاسېدو ته نه جوړو، دې ته کولو ته نه جوړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګورې د ماسخوتن او د سحر منځ پرېښودونکي هغې ته ویل دي چې دا د منافقینو علامه ده، دغه منافقینو باندې چې کوم دی ګراني، دغه منافقینو باندې چې کوم دی دروني. لہذا
موږ لم دا پکار دي د تمام احادیث خلاصه ده چې د ټولو منځونو به طور عام او د دوه منځونو به طور خاص باندې زیات کوشش وکړو او ټول منځونه په خپل ځای باندې زیات فضیلت ولري ټول منځونه په موږ باندې فرض دي دا ټول په موږ باندې الله ذمہ داری ده موږ چې رب پیدا کړی نو زمون کار دار چې موږ د الله ذمہ داری پوره کړو زمون کار دار چې موږ فرض پوره کړو زمون کار دار چې موږ د الله احکامات پوره کړو زمون کار دار چې موږ د الله د مرزي مطابق ژوندۍ تیر کړو او چې څوک د رب د مرزي مطابق ژوندۍ نه تیری او د خپل مرزي مطابق د ژوند تیرول غواړي نو بیا چې کوم را روان زمون کوم یو بل نظام دی چې هغه د آخرت نظام ویل کېږي الته کې بیا داسې نظام نه بلکې هغه نظام د دې نظام نه مکمل بدل دی الته کې بیا ناکامي او چې څوک دلته د رب د احکاماتو مطابق ژوندۍ تیر کړي پر روان چې کوم دنیا دا را روان چې کوم نظام دی را روان چې کوم اخروی ژوندۍ ده هغه ځکه بیا دا انسان نجات بیا مونږ دی په خوشحالو کې دی په آرام او په سکون او په راحت کې لہذا موږ ته پکار دي چې د دې منځونو د دې ټول د الله د حکمونو د دې ټول په خطر کې سره چې کوم دی دا کول کوشش وکړو الله تعالی دې ماته او تاسو ته به باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين آمين